سړی د قربانۍ اراده لري. کوم سړی قرباني کوي د قربانۍ اراده لري. هغه سړی دی دغه چې کله د 10 ورځې د ذوالحجې چې میاشت راوختله، دا چې میاشت راوخته د 10 ورځې چې کومې دي په دا کې د الله رسول فرمایي چې کوم سړی قرباني کوي د قربانۍ اراده لري هغه به څه کوي؟ نوکان مه پرې کوه. د دې ورځې څې ورځ مخکې نوکان پرې کړه، ستا دپاره به مشکل نه وي. د سر ویښتان مه برابروه، په ژره باندې کار مه لره، په بریتو باندې کار مه لره، په ځان باندې کار مه لره. دا څوک؟ دا د الله رسول فرمایي. نو ولې وجه څه ده عزیزانو؟ په اسلام کې به ما تا په وجو پسې نه ګرځو چې وجه څه ده. وجه دا ده چې د الله رسول فرمایلي دي. وجه دا ده چې د الله رسول فرمایلي دي. زه اوس که د الله رسول نه وای ویلي بیا به موږ وایو چې ښه نو څه وجه ده؟ بس زما او ستا دپاره وجه زما او ستا ایمان دی. زموږ ایمان پر پیغمبر علیه السلام دی. چې پیغمبر علیه السلام وفرمایلي آمنا وسلمنا. هغه سړی ډېر بد دی چې بادار خبره ورته وکړي دی ورته وایي ولې پر چی شي څنګه صحیح سو. دا ډېر بد دی. او چې کله بادار خبره وکړه فورا ولاړ سو. لکه محمود غزنوي به ایاز ته وویل فورا پوښتنه به نه وله. نو دا اصل اطاعت دی، دا اصل فرمانبرداري ده، دا اصل ایمان دی. نو موږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که تاسو را ولاړ سئ کوم سړی چې قرباني کوي هغه د نوکانو ویښتانو بل نه برابروي نو دا به الله پاک پر دې و ما تا ته اجرونه راکړي. اوس خبره دا ده عزیزانو، خبره دا ده موږ ته چې کله یوه خبره واورو په څه دې نه رسېږو، په څه دې نه رسېږو چې خامخا د الله رسول فرمایي ته به نوکان د 10 ورځې نه پرې کوې. یاره که ستا 40 ورځې سوي وي بیا پر تا واجبه ده په دغه ورځو کې نوکان پرې کړه. که ستا 40 ورځې سوي وي چې تا د خپل ځان ویښتان دې نه وو برابر کړي 40 ورځې پر تا واجبه ده دا پوره کړه. دا وکړه په دغه ورځو کې وکړه، پروا نه لري. دا هسې یو مستحب کار دی. دا د امام شافعي صاحب رحمه الله، د امام مالک صاحب